څوک چې دا وظیفه کوي پابندۍ سره نو الله پاک به دا سړی جهنم ته بوځي نه. د جهنم د فرشتو نه به الله پاک دا ساتي. نو راځئ چې دا وظیفه په شریکه مو وکړو او نورو خلکو سره هم دا شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. الله پاک د موږ ټول د شرونو فسادونو نه دا بچ ساتي او زموږ ټول امیدونه ټول خواهشات د الله پاک په دنیا کې هم پوره کړي او دغه شان الله پاک دې په آخرت کې هم پوره کړي. نن محترم وظیفه ده د جهنم نه د خلاصي باره کې. یو بنده کو دا وظیفه کوي نو الله پاک د انسان جهنم ته بوځي نه، بلکې د جهنم چې کومې فرشتې دي د هغې نه به الله پاک دله نجات ورکوي. د جهنم څومره سخت دي، د هغه ځای څومره هولناکیانې دي او د هغه ځای څومره سخت عذابونه دي، نو الله پاک دې د هغه ځای د عذابونو نه مؤمن مسلمان دا ساتي. کله چې محترمو یو آخري انسان د جهنم نه روځي، دا ټول کافران به یو افسوس وکړي، یو ارمان به وکړي کاش چې موږ هم یو پیره کلمه ویلې وی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش چې موږ هم یو پیره چېرته کلمه ویلې وی، موږ هم چېرته څه ناڅه مسلمانان وی، نو هلته کې که ما ورته به ارمان کوو افسوس کوو نو بیا هلته کې هېڅ څه پیدا نه ورکوي، ځکه چې ما ورته دپاره یا مثال د کافر دپاره به سپارش دا محترمو دا نه وي او څه پته لګي زما او ستا سپارش کېږي یا سپارش نه کېږي. نو کوشش به دا کوو چې دا وظایف کوو، نو انشاءالله العزیز د دې وظیفه په برکت سره به الله پاک ما او تا د جهنم نه ساتي. ورسره محترمو دا دعا کوو چې زموږ څونه ګناهونه دي یا الله پاک دا په نیکو باندې دا بدل کړه. ورسره به دا دعا کوو چې الله پاک موږ په خپل قدرت باندې د جهنم نه بچ کړه او جنت کې موږ دا داخل کړه. دغه رنګې د دې وظیفې یو دوه شرطونه دي. هغه شرطونه داسې دي چې ما او تا به بدنظري نه کوو. دویم شرط دا ویلی شي چې ما او تا به د قرآن مجید تلاوت پابندۍ سره کوو. دریم شرط دا ویلی شي چې موږ به مونځ کوو، روزانه 5 ټایمه مونځ به کوو. نو انشاءالله العزیز دا وظیفه به ډېر زیات اثرناکه ثابتېږي. نو راځئ چې ځو د وظیفې طرف ته. نو وظیفه څه داسې ده چې کله ما ورته ساره مونځ وکړو، د هغې نه پس به 19 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم وایو، 19 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا چې وایو، نو د جهنم 19 فرشتې دي. د چې کوم سړی دا سار کې وایي یا دا روزانه وایي 19 پیرې د جهنم 19 فرشتې دي، الله پاک به د انسان د په دغه فرشتو نه دا بچ کوي. نو چې د فرشتو نه بچ شولې، الله پاک به دې د جهنم نه هم بچ کوي. الله پاک دې موږ ټول او څونه مسلمانانو ورونه خویندې دي دا ټول دې د جهنم نه بچ کړي، بلکې د جهنم چې کوم سوری دی کوم لوګي دي د هغې نه دې الله پاک مؤمن مسلمان ساتي، ځکه چې محترمو ډېر زیات سخت ځای دی. الله پاک دې موږ د جهنم نه په امان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.